داسې وخت راغی څوک به ګناه ته ګناه نه وایي. پخوا به تاسو اورېدلي وو زموږ دا مشران چې چا به نسوار کولو کله به جومات ته را په الله یقین وکړه نو په حافظه کې دا ډبې د جیب نه روباسه هلکه څه وکړه مشران ستا تپوس کوم سفرو کې به یې کېښودو که نه یاره جومات ته ور دا ګناه ده که نه نن ما ته داسې ګناه کې اخته یو په الله دې رحم وکړي بیت الله ته ځو د بیت الله نه به چاپېره ګرځو هغه ګناه را سره ده ګیدې غیر خره تاسو ګناه په خدای یقین دا سنت نه ده ګورئ هسې مو سنت ده دا واجب ده واجب علماء تپوس وکړي ګیره واجب ده ګورئ یو موټی ګیره قبضه دا واجب ده لنډول هم په شریعت کې نشته او خورل هم شریعت منه لمړه څو ګناه عزت منه داسې ګناه په جومات کې را سره ده په بیت الله کې را سره ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته را سره ده حتی چې قبر ته کله ځمه نو الله دې په قبر کې به را سره زه سوچ وکړه دې ته څو ګناه عزت منو قرآن منو پیغمبر منو عزت منو الله موږ تاسو ګناه کار کې عزت منو او دا الله دا دویم ځای نبی صلی فرمایي چې که چا د قرآن عزت وکړو عمل پې وکړو نو الله په دنیا کې عزت ورکوي او په آخرت کې ورکوي عزت منو او چې چا ونه کو الله یې جون کې رزق کافر مخوري نمرود مخوري فرعون بمباشي کوله خو جون تېروا خو د آخرت زندګي به ډېره د خسران او ته به یې عزت منو الله موږ تاسو دغه د آخرت او دنیا زندګي دواړه ښه کړي او اخر خبره ما خو تقریر نه کړو خو مدرسه شته ده خو د قرآن ځای نشته د طالب ځای نشته عزت منو زما یو خبره اورئ یو مسله مې ذهن ته راله او په الله یقین وکړه که ځان کامیابل په دنیا کې غواړئ په آخرت کې غواړئ رزق کې برکت غواړئ او د دنیا عزت غواړئ نو بس د قرآن او د الله د پیغمبر خدمت وکړئ محمود غزنوي رحمه الله چت بادشاه تېر شو تاسو بن مورد مختصر ته وایم دې مخکې فوجي افسر و بیا ورته حکومت حواله شو خو عالم و هوښیار و مسلمان سي یو ځل سوچ کوي چې یاره د مور پته لګي چې د مور د خپل پلار پته نه لګي یاره زما پلار به دا سبکتګین د هغه پلار چې دا به یو که به نه سوچ هسې سن ته راغی یاره زما به پیغمبر صاحب سره ملاقات وشي او که نه دا هم ګران خبره ده او یاره د الله په مخلوق کې کم به الله ته او پیغمبر ته ډېر نږدې دا درې سوال مې راله شیرګل ته فتوا لېږه او کوړي ته لېږه علما تپوس کوه جي دا هر عالم وایي دا د الله په علم کې ده ستا د پلار ماته څه پته ده او الله ته څوک محبوب دی او ته پیغمبر دې شو که نشي دی ټول علما بالکل د خپل جواب نه چې نشم که ما ته پته نشته یو ځل روان دی د شپې به دغه بادشاهانو ګرځي چې چا ته تکلیف شته او که نشته یو ښار ته راغی کله چې راغی پر ښار کې تېرېدو یو کور ته رسې رڼا لګېدل چراغ لګېدلی دی یو کس دی لاړ چې هغې چراغ ته یو 2 منټه تېر کړي واپس راشي بیا لاړ شي بیا واپس راشي محمود غزنوي صاحب هر دا څوک دی اخر بچیا چې وکاته یو مشهور ښکلی نوجوان دی بچی ته د کور څوکیدار یې نه بابا څوکیدار نه یم نو ته خو ډېر زیات رڼا ته راشې او بیا لاړ شي او بیا راسه وی بابا زه د قرآن طالب یم قرآن شریف یادوم خو په جومات کې څوک قاریږي د پکې او د رڼا پابندي ده نو دې کور کې دا بلب لګېدلی دی دې ته راشم 2 آیتونه یاد کړمه بیا لاړ شمه بیا راشم بیا یاد کړمه محمود غزنوي په جواب یا الله ستا د کلام او ستا د قرآن طالب دی او د قرآن عزت کوي او دې حال دی وایي بچي زه ته لاړ شي جومات ته ستا له به در شم ستا راغی جومات وایي خلکو څه چل دی وایي جي دخشم وایي تاسو واورئ زه به د خپل مزدورۍ نه د دې جومات ته خدمت برداشت کوم دا بجلی او دا رڼا به تاسو به طالبان سره نه وایي جبریل زموږ صاحب خوشحاله شو محمود غزنوي رحم الله بېګا وده شو دا یو خبر ځان چې وساتئ ذهن کې چې شیطان په هر شکل راته شي د استاد او د پلار او د مور خو د محمد مصطفی مبارک په شکل نشي راتلی چا چې نبی صاحب په خوب کې ولیدو بعینه به پیغمبر اسلام په خوب کې لیدلی او الله دې نه کا کتا پیغمبرو د خو حالاتو کې فرق خو د واسطه په اعمالو کې فرق ځان ته سوچ وکړه خپل غلط اعمال بیا پرېږده محمود غزنوي رحمه الله شو کله چې نبی اسلام وتراغه وی محمود غزنوي د سبکتګین بچیا پورته شه ما ته په خپل امتیانو کې په ډېر مخلوق کې زما د دین خادمان علما او حافظان ډېر خوښ دي ځکه چې العلماء ورثة الانبیاء وارث چاته وایي د کلي خلک چې کله بابا مړ شي د کلي خلک په ځمکه کې کیسه غواړي اساس تفوس کوم ملا صاحب کې غواړي تر زوی پکې غواړي تر پکې غواړي خورې پکې غواړي څوک چې د دې بابا نه څوک پیدا دی قپا میراث هغه اخلي کنه او دلته به العلماء ورثة الانبیاء مو ټول مسلمانان یو خو پیغمبر زما دا میراث به څوک اخلي دا به علما اخلي معلومه دا شوه چې دا قرآن نه ته ډېر ګران دی هغه چاته ورکړي چې لا خوښ کله وي ښه
وی زما ته په ټول مخلوق کې نبی سم ورته وی دا علما طالبان دا ډېر زیات محبوب دي. زما د خبرې مقصد دا و یو ورته پته ولګي چې ستا پلار ته مکتګین دی که پته ولګي که نه چا ورته وی پیغمبر سم ورته وی درو پوښته بلې نبی سم په خوب کې ولیدو که نه ټیک شو که نه او درېیم ورته وی چې ما ته په خپل ټول امتیانو کې دا د دین علما حافظان دا ډېر زیات دي زیاده الله موږ تاسو دین خادمات کې عزتمن. نو مقصد مې دا و که تاسو دنیا کامیابي غواړئ د آخرت غواړئ الله او الله پیغمبر خوشحالل غواړئ نو زه دې مدرسې له دې جماعت له بس د دې انتظام وکړئ انشاءالله. زه تاسو ګورئ که ستاسو دنیا حاجتونه دي او که د آخرت دي بیا ګوره چې څه به کېږي په خدای یقین وکړه. او دویم دا یو خبر بس حقیقت ته وایم که موږ او تاسو د آخرت او دنیا خوشحالي غواړو که دا په دې دین کې ده په دې قرآن کې ده. چې کله عثمان رضی الله تعالی خلیفه شو نو عبدالله مسعود صاحب جماعت کې رانغی تپوس کې عبدالله مسعود صاحب نشته وی خو بیمار دی وی ښه وزي تپوس ته ورشه ځکه بیمار تپوس د الله لپاره ډېر نبی صاحب فرمایي چې کوم مسلمان د ګاونډي تپوس ته ورغی د الله او یا زر پر شي کسر او یا زر الله دا سره معاف کا معافي کا او چې ما خبره د سبب الله سره معاف کا څومره د ستاره ګاونډي په تپوس ته او یا زر په شي دعاګانې کوي وی زه چې لا شو صحابه کرام روان شو کله ورله عبدالله مسعود صاحب کې ناسته تپوس کوي ماذا تشتكي څه درد دی څه تکلیف دی او اشتكي من ذنوبي ما ته خپل ګناهونو احساس دی نن الله ته ورځم مرګ روان دی شپېته کاله مې تېر شو الله څه به درته وایم څه مې در راوړه شپه ورځ مې په دې دنیا کې تېره کړل ده وی ماذا تشتهي ته بیا د څه مني څه در راوړم وی اشتهي عفو ربي زه د خدای معافي بس لما چې الله ما ته معافي وکړه وی ډاکټر در راولم وی زه چا بیمار کړم بس هغه زما ډاکټر دی هغه مې جوړوي عثمان صاحب مور ته اسلام ستا ماشومان لونه دي او ته به مړ شې د دې به څه د رزق قسماس باید ډېره تنخواه مې ورونه زما د دې خبرې خیال نشته وی ولې وی ما د خپل آقا محمد مصطفی مبارک نه اورېدل دي چې کوم مسلمان نارینه او زنانه